اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ها دا زموږ سره لیکچر نمبر 3 دی. د دې نه مینه مونږه ډایجسټیو سیستم وي او یورینری سیستم وي. صحیح شو. نن به مونږ شروع کوو ریسپایریټری سیستم. ریسپایریټری سیستم صحیح ده. ها د ټول نه اولنی مینه څه پیژندل غواړي؟ ریسپایریشن پیژندل غواړي او بریدینګ پیژندل غواړي چې زمون سره د دې دواړو ډیفرنٹ څه شی دی. صحیح ده. څه شی دی زمون سره؟ یو دی زمون سره ریسپایریشن او بل څه شی دی زمون سره؟ بل دی زمون سره بریدینګ. ها اوس د ریسپایریشن او د بریدینګ په منځ کې د یو بل سره څه ډیفرنس دي؟ صحیح ده. ګورئ ورته ریسپایریشن چې کوم دی کله چې مونږ انهیلیشن کوو د اکسیجن او اکزیلیشن کوو مونږ د کاربن ډای اکساید دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ریسپایریشن ویل کېږي. ګوره ته چې کله مونږ انهیلیشن کوو مونږ د چا؟ د اکسیجن او د دې نه علاوه مونږ اکزیلیشن کوو د چا؟ د کاربن ډای اکساید. مطلب دا ده چې مونږ اکسیجن څه کوو؟ انټیک کوو یا مونږ انهیل کوو. صحیح ده. او دغه شانتي مونږ کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه مونږ د باډۍ نه څه کوو؟ وباسو د نوز په ذریعه سره او د بل د ماوت په ذریعه سره. دغه د څه ویل کېږي؟ دې ته ریسپایریشن ویل کېږي. اوس زموږ سره بریدینګ دی چې بریدینګ څه ته ویل کېږي؟ بریدینګ چې کوم دی زموږ سره کله چې مونږ ایر اوس بدی کې موږ د ډیفرنٹ گیسز خبره وکړه کنه چې اکسیجن او د کاربن ډای اکساید. اوس چې کله موږ د ایر چې کم دی دا موږ څه کوو؟ دا موږ انهیل کوو. صحیح ده. او ایر چې کم دی دا موږ اکسهیل کوو. مطلب دا دی چې کله موږ د ایر چې کم دی دا موږ څه کوو؟ انټیک کوو یا انهیلیشن کوو د دې. او دغه شانتي موږ د ایر چې کم دی اکسهیلیشن کوو. مطلب دا موږ آوټ کوو د باډۍ نه. دغه د څه ویل کېږي؟ دې ته بریدینګ ورته ویل کېږي. زموږ سره پکې مین ډیفرنس څه شی شو؟ چې بدی په ریسپایریشن کې مونږ مینلی څه شو کوو؟ مونږ یو ګیس شو کوو. صحیح ده. دغه شانتي اکسیجن او کاربن ډای اکساید. او په بریدینګ کې مونږ ګیس شو نه کوو. مطلب دا چې مونږ فل ایر مونږ څه کوو؟ بدی کې ایر کې بیا نور هم راتلی شو. صحیح ده. خو چې بدی کې دې ته بیا مونږ څه ویل کېږي؟ دې ته مونږ بیا بریدینګ وایو. ها دغه شانتي اوس راځو مونږه چې د ریسپایریټری سیستم زموږ سره دوه ټریک دي. یو اپر ریسپایریټری ټریک دی، بل زموږ سره لوور ریسپایریټری ټریک دی. ها ریسپایریټری سیستم چې کوم دی مینلی په دوو کې زموږ سره څه شی دی؟ ډیوایډ شوی دی. چې یو زموږ سره څه شی دی؟ یو دی اپر ریسپایریټری ټریک، بل زموږ سره څه شی دی؟ لوور ریسپایریټری ټریک. ها اوس په اپر ریسپایریټری ټریک کې او په لوور ریسپایریټری ټریک کې زموږ سره څه راځي؟ ها په اپر ریسپایریټری ټریک کې زموږ سره څه راځي؟ نوز دغه شانتي پیرنګس او بل زموږ سره څه شی دی؟ لیرنګس. صحیح ده. دغه شانتي زموږ سره په لوور ریسپایریټری ټریک کې زموږ سره څه راځي؟ ټریکیا، برانکائی، برانکیولز او الویولای. صحیح شو. او لنګس خو الریډي دي. دا زموږ سره پکې سره رالو یو اپر ریسپایریټری ټریک دی، بل زموږ سره څه شی دی؟ لوور ریسپایریټری ټریک دی. په اپر ریسپایریټری ټریک کې زموږ سره نوز دی، پیرنګس دی، لیرنګس دی. صحیح شو. دغه شانتي په لوور ریسپایریټری ټریک کې زموږ سره ټریکیا ده، برانکای ده، برانکیولز دي، الویولای ده او لنګس دي. اوس ډایګرام ته ګوره. ډایګرام ورته یو وباسو که نه چې ښه به پوه شئ. صحیح ده. ښه زه به راشم، زه به داسې یم چې دا زما سره نوز دی فار اګزامپل. ګورئ ښه موږ به څه ووایو چې دا بره چې کوم دی دا زما سره د دې ځای نه واله او د دې ځای پورې. صحیح شو. دا به زه ووایم زما سره دا څه شی دی؟ دا زما سره اپر ریسپایریټری ټریک دی.
صحیح شو. دا زما سره څه دی اپر ریسپایریټري ټریک. صحیح ده. او دغه شانتي دا لاندې چې کوم دی د دې ځای نه وال دې ځای پورې دا زما سره څه شی دا به زه ووایم دا زما سره لوور ریسپایریټري ټریک دی. مونږ الریډي وویل چې په اپر ریسپایریټري ټریک کې زموږ سره څه راځي او دغه شانتي په لوور ریسپایریټري ټریک کې زموږ سره څه راځي. صحیح ده. نو ګورئ ورته په اپر ریسپایریټري ټریک کې زموږ سره مونږ مینلی اولنی ټون څه وویل چې زموږ سره څه شی دی نوز دی. صحیح ده. بیا به زموږ سره څه شی دی بیا پیرنګس دی پیرنګس او دریم نمبر زم سره څه شی دی لیرنګس. صحیح ده. دا ما سره دا په اپر ریسپایریټري ټریک کې رالو. دغه شانتي و زما سره د لوور ریسپایریټري ټریک چې کوم دی پای کې زم سره راځي پای کې زم سره ټریکیا راځي. صحیح شو. څه شی دی ټریکیا. بیا زما سره څه شی دی بیا برانکای دی. برانکای ټرکیا چې کومه ده هغه زموږ سره ډیوایډ شوې ده فردر چېرته زموږ سره دوو برانکای ته ډیوایډ شوې ده. دغه شانتي برانکای چې کوم ده دا فردر بیا ډیوایډ شوې ده څه شي ته برانکیولز ته. صحیح شو. بیا برانکیولز ته ډیوایډ شوې ده او فردر بیا زموږ سره دننه پکې څه دي په لنګس کې دا زموږ سره بیا څه دي الویولای بیا پکې څه دي الویولای دي. صحیح ده. ها ګورئ زموږ سره څه دي په لوور ریسپایریټري ټریک کې زموږ سره ټرکیا ده ټرکیا زموږ سره ډیوایډ شوې ده بیا زموږ سره برانکای ته برانکای فردر ډیوایډ شوې ده بیا برانکیولز ته. صحیح شو. برانکیولز بیا زموږ سره څه دي دننه پکې بیا زموږ سره الویولای دي. صحیح ده. ښه دغه شانتي په لیفټ لنګس کې چې کوم دي پای کې زموږ سره 3 لوبس دي. صحیح ده. سو لوبس دي پکې زموږ سره پکې 3 لوبس دي او زموږ سره په رائټ لنګس کې چې کوم دي پای کې زموږ سره 2 لوبس دي. ښه ګورئ په لیفټ لنګ کې چې کوم دي هغه زموږ سره 3 لوبس دي په لیفټ لنګ کې. صحیح شو. او په رائټ لنګس کې زموږ سره سو لوبس دي پای کې زموږ سره 2 لوبس دي. صحیح ده. ښه بیا په لیفټ لنګ کې زموږ سره 2 لوبس دي او په رائټ کې زموږ سره 3 لوبس دي. زه به وایم که دا به زه 3 کما او دا به زه 2 کما. مطلب دا شو دا زما سره رائټ لنګس دی او دا زما سره کم یو لنګس دی دا زما سره لیفټ لنګس دی. صحیح شو. مطلب دا زما سره په رائټ لنګس کې 3 لوبس دي او په دې بل کې زما سره څونه دي پای کې زما سره 2 لوبس دي 3 لوبس دي. صحیح شو. ښه اوس دغه شانتي راځو مونږ سره خپل ټاپک لا. ښه چې مونږ اپر ریسپایریټري ټریک او لوور ریسپایریټري ټریک چې کوم دی هغه مونږ وپېژنو. ښه اوس دغه شانتي بدی کې زموږ سره دننه څه کېږي بدی کې زموږ سره یو ایکسټرنل ریسپایریشن دی یو انټرنل ریسپایریشن دی چې اوس ایکسټرنل ریسپایریشن او انټرنل ریسپایریشن مونږ څه ته وایو. صحیح ده. ښه اوس راځو ایکسټرنل ریسپایریشن لا او انټرنل ریسپایریشن لا. ایکسټرنل ریسپایریشن چې کوم دی دې ته دویم نوم څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي پلمونري سرکولیشن. پلمونري سرکولیشن دې ته څه ویلی کېږي دویم نوم دې ته ویلی کېږي پلمونري سرکولیشن ورته ویلی کېږي. صحیح ده. دغه شانتي اوس دویم زما سره دی انټرنل ریسپایریشن. انټرنل ریسپایریشن چې انټرنل ریسپایریشن ته دویم نوم څه ویلی کېږي هغې ته ویلی کېږي سیسټمیک سرکولیشن. سیسټمیک سرکولیشن. صحیح شو. یو پلمونري سرکولیشن دی بل زموږ سره څه شی دی سیسټمیک سرکولیشن دی. صحیح ده. اوس زموږ سره دا پلمونري سرکولیشن څه ته ویلی کېږي او سیسټمیک سرکولیشن څه ته ویلی کېږي. مطلب دا چې زموږ سره ایکسټرنل ریسپایریشن او انټرنل ریسپایریشن څه ته ویلی کېږي. که زه چېرته د دې ایکسټرنل ریسپایریشن نوم اخلم نو مین به زما سي پلمونري سرکولیشن. که زه چېرته د پلمونري اخلم مین به زما مطلب به سي ایکسټرنل ریسپایریشن. دغه شانتي زما سره که زه انټرنل نوم نیم اخلم زما سره مطلب د سیسټمیک نیم اخلم زما سره مین زما سره صحیح د انټرنل ریسپایریشن وي. صحیح شو. اوس راځو مونږ سره ایکسټرنل ریسپایریشن لا چې ایکسټرنل ریسپایریشن څه ته ویلی کېږي. ښه یا به زه وایم چې پلمونري سرکولیشن کله چې زموږ سره ریلیشن یي په منځ کې د هارټ. صحیح شو. د هارټ او د لنګز کله چې زموږ سره ریلیشن یي په منځ کې د چا صحیح شو د هارټ او د لنګز دغې ته ویلی کېږي ایکسټرنل ریسپایریشن. دغې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي نمبر 1 ایکسټرنل ریسپایریشن ورته ویلی کېږي. اوس نمبر 2 ته راشئ. صحیح شو. مطلب سیسټمیک سرکولیشن ته یا د دې نه علاوه انټرنل سرکولیشن ته هغې ته راشئ. ښه چې کله زموږ سره د هارټ
چې کله زمون سره ریلیشن ای د هارت او د اوورال باډي مطلب د آل باډي په منځ کې چې کوم ریلیشن ای دقه تاسو ویل کې دیتا ویل کېږي سیستمیک یا وتا ویل کې انټرنل ریسپایریشن صحیح ده ښه بیا وته پیرو کې یو زمون سره ایکسټرنل ریسپایریشن دی بل زمون سره انټرنل ریسپایریشن دی وس ایکسټرنل ریسپایریشن څه ته لګي ایکسټرنل ریسپایریشن هغه ته ویل کې چې کله زمون سره د هارت او د لنګز په منځ کې کم زمون سره ریلیشن دی دقه ته ویل کېږي زمون سره ایکسټرنل ریسپایریشن یا پلمونری سرکولیشن و زمون سره انټرنل ریسپایریشن یا سیستمیک سرکولیشن څه ته لګي کله چې زمون سره د هارت او د اوورال باډي په منځ کې چې کم زمون سره ریلیشن دی دغه ته ویل کې دیتا ویل کې انټرنل یا سیستمیک سرکولیشن ورته ویل کېږي ښه وس راځو یو مین یو سو پوینټ ولا صحیح ده چې هغه لګ امپورټنت ټی چې زمون سره پارشل پرشر زمون سره په وین کې د اکسیجن سونه دی زمون سره پارشل پرشر وین کې زمون سره د کاربن ډای اکساید سونه دی په آرټریز کې زمون سره پارشل پرشر د اکسیجن سونه دی په پارشل پرشر زمون سره د کاربن ډای اکساید سونه دی دغه شان دی په وین کې به موږ والیوم د اکسیجن ګورو دغه شان په کاربن ډای اکساید والیوم به پکې ګورو په آرټری کې به ګورو صحیح ده نو راشي هغه ته صحیح ده د دې نه مینه د ایچ بی هیموګلوبین چې کم دی کنه هیموګلوبین د هغه موږ یو فور فنکشن وایو صحیح ده هغه ته د دین وروسته ته بیا د کم ویلو چې کم دي دا ته بیا یم صحیح ده ښه وس راشي چې زمون سره د ایچ بی هیموګلوبین صحیح ده چې زمون سره د دې فنکشن څه دي د دې مینلی زمون سره فور فنکشن دي صحیح ده صحیح دي فور فنکشن دي پای کې د ټول او نظم سره سه اکسیجن ترانسپورت کوي زمون سره دا څه کوي اکسیجن ترانسپورت کوي ښه دویم زم سره څه دی چې هغه زم سره کاربن ډای اکساید چې کم دی هغه هم زما سره څه کوي ترانسپورت کوي ښه دریم زم سره څه دی چې نایتریک اکساید چې کم دی زم سره نایتریک اکساید صحیح شو چې دا هم زما سره څه کوي دا هم زما سره ترانسپورت کوي څلورم نمبر فنکشن څه دی زما سره چې دا د بفر سیستم کار هم کوي صحیح شو مین فور زمون سره د دې سری دا زمون سره فنکشن دی وس راشي ویلیو ته چې زمون سره د بدی وین کې زمون سره د اکسیجن او دغه شان دي د کاربن ډای اکساید د دې علاوه زمون سره پارشل پرشر موږ ګورو صحیح ده د کاربن ډای اکساید او دغه شان د اکسیجن چې هغه زمون سره په آرټری کې او په وین کې زمون سره سون دي صحیح ده والیوم موږ ګورو چې زمون سره د اکسیجن چې ویل کو کنه نو ان شاء الله فو او پشي صحیح ده ښه د ټول اول موږ راځو وین لا وس په وین کې مونږه پارشل پرشر ګورو د اکسیجن صحیح ده چې بدی کې مونږه پارشل پرشر بدی کې مونږه پارشل پرشر ګورو د چا د اکسیجن صحیح شو د O2 چې بدی کې زما سره د O2 پارشل پرشر زما سره سونه دی ښه بیا په وین کې مونږه پارشل پرشر ګورو پارشل پرشر مونږ ګورو صحیح ده د چا د کاربن ډای اکساید چې هغه زما سره سونه دی په وین کې د اکسیجن پارشل پرشر چې کم دی هغه زما سره دی 40 mmHg صحیح ده دغه شانتي په وین کې زما سره پارشل پرشر د کاربن ډای اکساید چې کم دی هغه ما سره سونه دی 46 ml پر DL صحیح شو 100 ml پر 100 ml ښه وس موږ د وین خبر وشوه چې په وین کې د اکسیجن وګوره کېدی چې په وین کې زما سره د اکسیجن پارشل پرشر چې کم دی هغه زما سره سونه دی هغه زما سره 40 دی دغه شان دی په وین کې پارشل پرشر د کاربن ډای اکساید چې کم دی هغه زما سره سونه دی هغه زما سره 46 دی صحیح شو ها وس راشي بل سره آرټریز لا آرټریز صحیح شو وس آرټریز ته ګورئ دغه شانتي آرټریز چې کم دی په آرټری کې دا موږ وینو وس آرټری موږ وایو صحیح ده چې په آرټریز کې زما سره پارشل پرشر پکې موږ ګورو د چا پارشل پرشر پکې موږ ګورو د اکسیجن صحیح شو او دغه شانتي بیا پکې موږ پارشل پرشر چې کم دی پارشل پرشر پکې موږ ګورو د چا د کاربن ډای اکساید چې هغه پکې سونه دی په آرټریز کې پارشل پرشر د اکسیجن چې کم دی هغه سونه دی 97 mmHg صحیح شو او دغه شان دي د کاربن ډای اکساید چې پکې دی هغه ما سره سونه دی هغه دی 40 ml پر DL پر 100 ml صحیح شو زما سره دونه دی ښه ګورئ
زمون سره به څه ګورو په آرټریز کې دا موږ اولنې د وین خبره وکړو اوس د آرټري وه چې په آرټري کې موږ پارشل پرشر ګورو د چا د اکسیجن صحیح شو چې هغه زما سره 97 دی دغه شان دی پکې بیا موږ پارشل پرشر د کاربن ډای اکساید ګورو چې هغه زما سره څومره دی 40 ml پر ډی ایل 100 ml دی زما سره صحیح شو چې وین هم وشو او آرټریز هم وشوه ښه اوس په وین کې موږ د اکسیجن والیوم ګورو او دغه شانتي په وین کې بیا موږ د څه ګورو په وین کې بیا موږ والیوم د کاربن ډای اکساید ګورو دغه شانتي په آرټریز کې د اکسیجن والیوم او په آرټریز کې د کاربن ډای اکساید والیوم چې کوم دی هغه موږ ګورو صحیح شو اوس د ټول نه اولنې څه ته راشئ وین ته راشئ ښه څه دی وین ښه وین ته ګورئ په وین کې زمون سره والیوم چې پکې مونږ د چا ګورو د اکسیجن ګورو صحیح ده او دغه شانتي په وین کې مونږ بیا والیوم ګورو د څه شي د کاربن ډای اکساید نو په وین کې زموږ سره د اکسیجن والیوم چې کوم دی هغه څونه دی هغه دی 15 ml پر ډی ایل 15 ml پر ډی ایل صحیح شو د کاربن ډای اکساید چې کوم دی د هغې پکې څونه دی هغه دی 52 ml پر ډی ایل صحیح شو ښه دغه شانتي اوس بل موږ څه ګورو آرټریز آرټریز کې اوس موږ والیوم ګورو د چا د اکسیجن او دغه شانتي پکې بیا موږ والیوم ګورو د څه شي د کاربن ډای اکساید نو زمون سره په آرټریز کې د اکسیجن والیوم چې کوم دی هغه څونه دی هغه دی 20 ml پر ډی ایل صحیح شو د کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه څونه دی 48 ml پر ډی ایل ښه ګورئ د اکسیجن والیوم په آرټریز کې اول زموږ سره د پارشل پرشر خبره و زموږ سره د والیوم خبر ده په وین کې زموږ سره والیوم د اکسیجن زموږ سره څونه دی هغه دی 15 ml صحیح شو دغه شانتي پکې کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه والیوم پکې څونه دی هغه دی 52 ml صحیح ده ښه څلورم آرټریز کې مونږ اکسیجن والیوم چې ګورو هغه زموږ سره څونه دی هغه دی 20 ml دغه شانتي کاربن ډای اکساید والیوم چې پکې ګورو هغه زموږ سره څونه دی 48 ml صحیح شو دا مین پوینټ چې دا څه کوئ دا یاد ساتئ صحیح ده ښه اوس دغه شانتي موږ څه وایو میکانیزم اف بریتینګ وایو صحیح ده چې اوس زموږ سره د دې میکانیزم څه دي چې د بریتینګ میکانیزم زموږ سره څه دي صحیح ده څنګه کیږي زه بس څه وایم چې mechanism of breathing ښه اوس زما سره د دې میکانیزم زما سره څه دی صحیح شو یو زموږ سره څه کېږي ایکسټرنل ریسپایریشن بیا کېږي یا به زموږ سره څه کېږي پلمونر ریسپایریشن صحیح شو چې موږ ایکسټرنل ریسپایریشن ته دویم نوم څه ویل دی پلمونري ریسپایریشن ورته موږ ویلی دی صحیح ده ښه ګورئ اوس په دې پلمونر ریسپایریشن کې زمون سره دوه کېږي یا به زمون سره انسپایریشن کېږي یا به ایکسپایریشن کېږي بیا واورئ زمون سره به ګورئ په میکانیزم اف بریتینګ کې زمون سره څه شی دی یا به زمون سره څه ایکسټرنل ریسپایریشن یا به زما سره یا د یو نوم دی صحیح ده یا به زما سره څه پلمونري سرکولیشن صحیح شو ښه اوس دغه شانتي بدی کې زموږ سره دوه کاره کېږي یا به زموږ سره څه کېږي یا به زما سره انسپایریشن کېږي څه به کېږي یا به زما سره انسپایریشن کېږي او یا به زما سره څه کېږي یا به ایکسپایریشن کېږي ښه اوس انسپایریشن کې به زموږ سره څه کېږي او په ایکسپایریشن کې به زموږ سره څه کېږي په انسپایریشن کې به همیش د پاره زموږ سره کم پراسیز وي زمون سره به کېږي اکټیو پراسیز او بدیګ به زموږ سره کم پراسیز وي پیسیو پراسیز صحیح شو ښه دغه شانتي به زمون سره په انسپایریشن کې به زموږ سره څه کېږي انهیلیشن او په ایکسپایریشن کې به زموږ سره څه کېږي ایکسهیلیشن صحیح ده دغه شانتي په انسپایریشن کې اکسیجن چې کوم دی هغه موږ څه کوو انهیل کوو یا به انټیک کوو
یا انهیل یا موږ څه کوو انټیک کوو څه شی اکسیجن. دغه شان دی به موږ بیا اکسهیل کوو یا به موږ څه کوو ریموو کوو د باډۍ نه. صحیح شو چې هغه زموږ سره په څه په ذریعه سره په نوز او د ماوت په ذریعه سره او څو موږ ریموو کوو کاربن ډای اکساید. دغه زما سره څه شی دا میکانیزم اف بریتینګ دی. صحیح ده په څه کې په ایکسټرنل ریسپایریشن کې یا زما سره په پلمونري سرکولیشن کې چې سبا کې یا انسپایریشن یا ایکسپایریشن. په انسپایریشن کې اکټیو پروسس انهیلیشن او زموږ سره څه شی دی انهیلیشن اف اکسیجن. دغه شانتي زما سره په ایکسپایریشن کې څه شی دی پیسیو پروسس کېږي ایکسهیلیشن کېږي. صحیح شو او زموږ سره موږ به څه ایکسهیل کوو موږ به کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه به ایکسهیل کوو. صحیح ده ښه. اوس کله چې موږ دا بریتینګ میکانیزم چې کېږي په دې کې د انسپایریشن کې زموږ سره څه کېږي. صحیح ده او په ایکسپایریشن کې څه کېږي. مطلب دا دی چې کله موږ انسپایریشن کوو په باډي کې څه چینجینګ راځي. صحیح شو او کله چې ایکسپایریشن کېږي زموږ سره په باډي کې څه چینجینګ راځي. اوس هغه وایو. صحیح ده دغه شانتي مخکې فردر ویډیو به دی بل نیکسټ دا مخکې ټاپک چې کوم دی به دی مخکې ویډیو کې ګورئ. صحیح ده نیکسټ ویډیو کې انشاءالله اوس موږ میکانیزم اف بریتینګ به شروع کوو. دا مې د صرف یو دغه وي سرسري مې درته وویل. اوس موږ فردر نور ډیپ په کې ځو چې په انسپایریشن کې هم سر فردر څه کېږي او په ایکسپایریشن کې فردر څه کېږي. نو تاسو نیکسټ ویډیو چې کوم ده هغه وګورئ. صحیح ده انشاءالله چې په میکانیزم اف بریتینګ به ښه پوه شئ. اوکې a lot of things.